بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. زما عزتمندو د کومو کسانو چې د سرمن د وجود د سرمن مسله وي څه مرض وغیره پې لګېدلې وي، مثال فتور په هغې باندې یا خارخ لګېدلې وي یا د ګرمکې شان راهیجي، هر قسم مسله چې وي د هغې دپاره زه تاسو ته یو مجرب عمل ښیمه، خو د هغې نه اول درته د دې ښکلې طریقه ښیم چې دا په کومه طریقه باندې کوي. د دې دپاره 3 طریقې دي. اول خو دا چې دا مسله د کوم انسان وي هغه به د دې طاق عدد شمیر کوي، لکه طاق عدد سره به لولي او دغه مریض به دمی، په دغه مریض باندې به دمی. که مثال په طور بل څوک یې کوي په دې مریض باندې رشوب کی، که په خپله کوي نو په خپل ځان به هغه په طاق عدد به ولولي او په خپل ځان به شوب وکړي. دویم نمبر خبره ده چې دا څو مختصر ټکي دي، دا زه ښیم نو دویم نمبر به د دې نه 41 ساختونه جوړ کړي، 41 ساختونه به جوړ کړي او 41 ورځې به دغه ساه روزانه به اوبو کې یو ساه اچوي او هغه به حل کوي او سکي به. دریم نمبر طریقه دا ده چې دا به طاق عدد سره ولولي او په دې باندې به لږې ډېرې اوبه دم کړي او بیا به هغه مریض چې کوم دی هغه په یو غټ لوښي کې په هغې باندې ولامبي، پاک وجود به پاک وي د فاقې په دوران کې او په دغه اوبو باندې ولامبي او دغه اوبو بیا په یو پاک ځای کې توی کړي. نو د ده د وجود د سرمنې چې دا څومره مسایل دي انشاءالله العزیز دغه مسله او دغه تکلیف به د دې سره ختمیږي. خو که دا اوس د ماشوم دپاره یې، که د غټ دپاره یې، که نارینه وي، که زنانه وي، که مشر وي، کشر وي، ټولو دپاره دا عمل کولی شي. اوس دغه تاسو سره یو څو ټکي شریکوم چې دا کم ټکي دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اعصار فيه نار فاحترقت صدق الله العظیم. زما عزتمندو دغه څلور ټکي دي چې کوم انسان ته دا قسمه تکلیف وي نو ضرور دی په دې باندې دغسې طریقه کار وکړي. انشاءالله زر تر زره به دې انسان ته الله پاک صحت ورکړي، د دغه بیمارۍ نه به ورته الله پاک نجات ورکړي. که زموږ په دې چینل کې نوی یې نو زموږ دا چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ، ټلی نشان ورسره ووهئ. زموږ چې څومره نوې وظیفې راځي د ټول نه اول به تاسو ته راځي، د هغې نه بعد نورو ملګرو ته هم دا طور طریقه وښایئ. زما عزتمند ټول قرآني اعمال دي چې زموږ او ستاسو څومره مسلې وي او په دې باندې به الله پاک زموږ هغه مسلې ختموي.